الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. صدق الله العظيم. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. د موعدت منی قرآن پاک عظیم کی تو بشی اللہ پاک فرمائی کہ ان شیطان لکم عدو، بے شک د شیطان چې دا تست پر دشمن دا. فاتخذوا عدوا، تسی ونسی په دشمنی سرا. د شیطان دا جواد دشمن دا، د مسلمان دشمن دا. الله قرآن شی ویلی دی چې تسی په خپل دشمنی سره ونسی. دا داسې دشمن دا چې د میشتو سنکا حضرت آدم علیہ السلام جنت تا اللہ پاک داخل کرو. ورسرا بی بی حوایا پا جنت چی اللہ پاک آدم علیہ السلام سره په یو ځای باندې کړه. بیا الله پاک دا خبره وته وکړه چې آدم علیہ السلام تا او د تو بیبی په دا جنت شو وخت روي، زندگی ته روي، خو یو مخصوص بیٹه وته وشالو هغه نه من کړ چې دا بیٹه مخړی. نو چې کله دای په جنت شه دا نعمتینا دا خوروکینا دا دیت ملویدل او کیم بیٹینا اللہ پاک من کری وی. ایغی بیٹی تا شیطان قسمین ویتا اخوڑل او دا خبر ویتا وکڑا چی وقاسمهما انی لکما لمن الناسحین. اے آدم علیہ السلام وقاسمهما قسمین ویتا اخوڑل دوسریتا انی بشک زچیا لکما دی تس دوسر دی پرا من الناسحین، زا نصیحت کا وین کنایا، زا تستا نصیحت کا دا بیٹای دیر فیدمان دا ویخ رئی. آیا دا کیمیو بیٹای ہو؟ مشتس خدا خبره ډیره مشهوره کړی دو چې دا بیٹای د غنم نینی وا، غنم نینی خوړلی وا. دغه په وجه سره الله پاک آدم علیہ السلام جنت نه ربسلو. دې خبره هیڅ حقیقت نشته پکې د بشي. په قرآن احادیث چیرته چې وکسي دا خبره نه دو ذکر شوی چې دا نینی د غنم وا، بلکې د موعدت منی په قرآن حدیث بیٹای ذکر کړی دا، نوم یې نه د ذکر کړی. نو زنه وی چې غنم نینی وا، زنه وی چې جیورن نینی وا، زنه وی چې وربش نینی وا، زنه وی چې داغه دی وریج نینی وا، زنه وی چې د انګور دانا وا، زنه وی چې د ملوي، زنه وی چې ولنګي. خو د موعدت من نوم نه د ذکر شوی.
خو یوه نین یو هغه نین یو خو الله دې بیټي ولا آدم علیه السلام یې د جنت نه ربوسلو بسرا بی بی هوا د جنت نه ربوسل نو داغه نین یې چا په خوړلې وه داغه شیطون ابلیس آدم علیه السلام وشویولو او دا نین یې په وخوړله دغې نین یې په وجه سره الله پاک دنیا ته ارکیز کړلو دی شو دی جنت نه ځکه ته ارکیز کړلو نو دغه شیطان دغه ابلیس دامره لوی شیطانات وکړو د میشتو سنیکه سره چاغه دنه په وخوړله هغې کښلي جنت نه آدم علیه السلام ربوسلو خو د مړي د تمنې په اول په سر باندې دا خبره د دغه شیطون د ابلیس الله پاک ته کړې وه چې کله جنت نه شیطون ربوسلو بیا الله پاک سوی ته ویایي فاخرج منها فانک رجیم ای شیطون ای ابلیسه ته د دغې جنت نه وځه او ته مور اټلی تر د قیامت ورځې پورې مې رټلی نو په دا ورځ باندې په هغه ټیم باندې بیا شیطان یوه خبره الله پاک ته وکړه چې یا الله زه خو د جنت نه ربوسله او یا الله زه خو دې ورټله خو زه به یا چې مځکه شي د تو بندګون وي دې آدم علیه السلام اولادو زه به آختو کوم کله به ثم لآتینهم من بین ایدیهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم الله پاک ته دا خبره وکړه چې یا الله زه به د تو بني آدم صدی د آدم علیه السلام اولاد چې دو زه به مخش طرف نه وترسا اورس طرف نه با وترسا دیو څنګ نه بارسا بل څنګ نه بارسا او زبه وسوسه ور چوا تو بنګون به زخاتو کوا آواز جهنم ولا ګرځوا نو د مې دتمنه نن هغه شیطان هغه ابلیس چې میشتو سنکه خطو کړی دا نن هغه شیطان هغه ابلیس نن میزه خطو کوي او دا زون ته ملګری دیوتوي چایا مسره د جهنم ولا ډیر ملګری جوړ شي او الله پاک دا خبره وته وکړه چې شیطان او ابلیس چې کیم خلک دې تو خبره ومني عام از جهنم ته داخله وا او کیم دې مو د فرشته خبره ومني عام از جنت ته داخله وا نو د مې دتمنه دا شیطان میشتو دشمن دا الله پاک میشته دا خبره کړی دو چې دا په دشمنی سره ونسي بلکې روایت شارسی چې د پیغمبر علیه السلام په زمانه شي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په لیار باندې تیرېدلو یو ځوان یې ولیدلو چې هغه ځوان لګیا و ژړل یې خو زیټه باندې ژوړي سیرې کو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کله چې پروغلو بیا وته وی چې د الله بنده ویل جوړي بیا دا ځون وته وی چې مولوی ګناه کړی دا ا ګناه دی وجنا ز جوړا څنګه ګناه دې کړی دا وی چې دا ګناه مې کړی دا ډېر غان ګناه مې کړی دا نو دامنا بیوتی جلال چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په خپل وسره په جوړو بند شو او رغل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تا او چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام ته رغل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عمر فاروق نه پښتنه کو چې ویل جوړي عمره دا وی چې یا رسول الله دا غزمون دا ګناه نه شوی دا په ګناه مونږ جوړي او دامنا زیوت جوړي چې مته ژړورو واستا او دامنا په زټه باندې جوړي چې زی ژړاغینه کړه او یا رسول الله ته مې وروستلای دا
بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې او د الله بنده او زونه څه ګناه دې کړی دا بیا دا زون وی ته وایي چې جی مو ډېر غاڼ ګناه کړی دا ډېر غاڼ ګناه ده چا منع شوی دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې آیا تو ګناه غټتا کدی الله پاک عرش صدا عرش ایوا سیرا دو یو چاہتا چا بھی دی قیامات په ورځ باندې هغه لوندې سه قسمه خلق وي خپل به د نور په منبرای په کرسی باندې بنوس وي او نرا خلق په خپل خلیش ویډیو وي یا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چایا د الله پاک عرش غړتا کدی تو ګناه غړتا دا بنده وی ته وایي چې یا رسول الله د الله پاک په عرش نه مولوی ګناه کړی دا یا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دویمه خبره وته کو چې ته به دمر لوی ګناه کړی وي لکه سمره د الله په کرسی دو کرسی نه ته لوی ګناه ده او ته وایي چې یا رسول الله د الله په کیمه کرسی دو او د کرسی نه مو لوی ګناه کړی ده بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې څه ګناه دې کړی ده بیا دا خپل ګناه ته وشایي چې یا رسول الله امو دا طریقه وا چې چیرته به مړی وشو زه به ورغله هغې نه بعده به کله به قبیله والا خاندان والا مړی شاخلو قبرستان شي وی چې زه به ورغله قبر مې به وکندلو او هغې نه بعده به مو هغې نه کفن روبسل کفن مې خرڅول خو یا رسول الله دا د مو کاروبارو دا د مو تجاراتو په دا ګناه شې زه لګیا وم لکه نن سبا خلک شته چې په دنیا شې کاروبار کو کاروبار ته دا نه کسي چې آیا زه کاروبار کا دا سویدو کدا مو کاروبار ده کدا تجارت ده آیا نن دا نه کسي چې دا نکاري کا آیا په دا نکاري شي چې دا کیمه پیسې زه وخلا تنخواه نه علاوه آیا دا مودې پر جایز دي که ناجایز دی د موی عزتمنې دا پوښتنه نشته چېرته سړی د یو عالم نه پوښتنه وکړو زه کاروبار کا موته پلونکي دی شي ګټه میلاویږي آیا دا د اسلام مطابق دو که نه دو بلکې د موی عزتمنې بینکي شي چې وخت سي دغه سي وخت سي دا سه منظمونه ډیر اکثر خلک په دا ګناه شي لګیا دي په سوي باندې وخت دي په سوي باندې او لګیا دي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای لکه خپل میر سره شپېش باندې دیش ورا پس دننه صح ګناه ده نن زمونه په لګیا دو نو دی وجنا هغه ځون پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې یا رسول الله مو به کفن پټول خو یما ورېزه ایوا شدینا وفات شوا وی چې زه ورغله قبر مې وکندلو چې کله قبر مې وکندلو وی چې هغې نه بعده مې کفن د هغې شدینا نه کفن مې وبوسل چې کله مې کفن وبوسل یا رسول الله خو با زن نو پیدله دا هغه دی که مونه بدکوري وشوه چې یا رسول الله دا ګناه مې کړی ده ټول عمر مې کفن پټول کفن مې خرڅول او دا مونږ مو گذراوه خو یوه ورځ یوه ښځینه وفات وه هغه ښځینه ته زه ورغله کفن مې نه وبوسل چې کله مې کفن وبوسل دغې نه بعده وی چې دا په ځون پوی نه شوه دا هغه دی که شیطون زه غلط کړه او مونه بدعملي دا وشوه بدکریه نه وشوه یا رسول الله دا ګناه مې کړی ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې ظالمه مړی سره بیا د کفن پټول بیا اینا بعد خرڅول بیا د مړی سره زنا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې ته به چېرته الله معاف نه کو دا مړه غټ ګناه دې کړی ده لرې شه د مړه هغه زون یې ابوبکر هغه عمر فاروق موجود ده هغه زون یې لرې کړو هغه ځون الله پاک ته جوړي مدینې د ښار نه ووتلو هغې نه بعده بیابان ته لړو په بیابان شي الله پاک ته جوړي چې یا الله دا ګناه مې کړی ده
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته مې بیان کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ز لری کړ چې لری شاه دا مله غړ ګنا چې تو د مړی سره بیا داسې چې یو زناوار بل زناوار سره داسې نه کو تو یو د انسان سره او بیا نه بد مړی سره دا عمل کړی دا تو به الله چیرته نو بخشي هغه ځوان د مدینه شهر نه بهر اوتلو بیابان سے اللہ پاک ته زوری زوری چې یا الله دا گناہ ته معاف کا نن خو مش کاروبار کی نن خو مش نکاری کی خدا سوچ میں دا کرے چې گناہ کا یا الله ته بات او بوسوم یا الله دا گناہ ته معاف کا نشتا بلکہ مش فخر پو کی چاہے تنها گوشو تنخین علاوه زن نرا پیسہ جوړوای شا زن نرا غټل کړای شا خدا نه کسی وتا چاہے دا شای مش د پر جایز ده کنه جایز ده نو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخ و نه وګرځولو چې ورسا ته به الله چیرته نو بخشي وی چې دینه بعد دا غزون لګیا دا سالويشت ورځې الله پاک ته جوړي وج په جوړو باندې پرې ته یا الله دا ګناه ته معاف کا مونږ دا ګناه شوی دی یا الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه خبره ویره سالويشت ورځې په شووته چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته جبرئیل امین رغلو او ویتا ویای چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله پاک سلام یای فیصلمنه بد ویای چې دا بنی آدم پیغمبر پیدا کړی دي کوم پیدا کړی دي دا انسان مو پیدا کړی دا که پیغمبر پیدا کړی دي آیا دا کتابا قبل اول دا زکا کا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کو او جبرئیل امین ویتا ویای چې دا خبره متعالی پاک وکړه چې ویرشا او پیغمبر ته ویا چې د بنی آدم چا پیدا کړی دي دا مو پیدا کړی دي کدا د پیغمبر پیدا کړی دي آیا د بنی آدم ته با قبل اول دا زی قبل مو کا پیغمبري قبل وی او نه بعد جبرئیل امین وی ته چې الله پاک متوي چې ویرشا ویاس ته ویا او بل دا خبره الله پاک وکړه چې هغه ځون صدا سلويشت ورځې الله ته جوړي الله پاک دی هغه اتباع قبیله کړی دوی پیغمبره اتباع قبیله کړی دو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډایرک یو ځون ولجلو صحابي ولجلو او وتوی چې ورشه هغه ځون رولای چې کله ځون یې وروستو پیغمبر مخشک شنولو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې د الله بندا د لوی ګناه دې کړی دا خو دې تو متعلق زره رغلو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام دا زره وروړو چې زره ورکا هغه سړی ته بامه قبیله کړی دو الله تو ګناه معاف کړو نو هغه ډیر خواشو او اینا بدا په دا باندې د الله شکریا ادا کړه چې متعالی معافي وکړه نو د مویدت من انسان صدا دا ډیر غلطی کوین کیدا غلطی به ونشي شیطان به شویاوی شیطان به ګونګوروي شیطان به جهنم نه جوړوي او چې کله بنی آدم چې الله ته وجوړي په خپل ګناه مخشه کو دامره لوی ګناه چې ته عرش نه لوی ګناو دامره لوی ګناه چې په کرسی نه دی الله په کرسی نه لوی ګناو او الله په پتشي معاف کړو په جړو باندې چې کله الله پاک ته په اخلاص سره وجلل نو دی وجه نه مویدت منی شیطان صدا د میز دشمن دا میج به هر قسم په داسې خبره شي میجا چاوي چا مې میج ګونګوروي دین نه مې وریا کوي جهنم ولا مې جوړوي او چې کله تبا وبسي نو دی وجه الله مشته فرمایي ان الشیطان لکم عدو بشکا شیطان تو د پر دشمن دا فتخذوا عدوا تو سیا ونسي په دشمنی سره نو په چار دادو چې می د شیطان سره دشمنی وکي شیطان خبره مجنو مني بلکې دامره پر روایت شروع غلي دي چې په جهنم شه به یو غاټ منبر به وي په منبر باندې غاټ شیطان بنوسوي دا ګوننګور خلک چې کوم مسلمان وي یا کافر خلک ابر چکشي دا غاټ شیطان ته ویایي چې نن دې تو د وجه می جهنم ته روغلي بیا دا شیطان به وته ویایي د ابلیسا چې آدم علیه السلام خطو کړی دا به وته نو سي په غاټه کرسي دا به وته چې مخ نه خطو کړی خپل می ګناه نه کړی دي مخ نه سک په لوسار نه ولې دي نه مې سک په غیش شروع وړي دي چې ګناه وکا په خپل به دې ګناه کړو د مویدت منه په هغه ورځ باندې دا شیطان دې مشتو نه تشتي او مشتو سبوي چې په خپل مې کړی وي حقیقت تر کې نه سک شیطان په لوسار نسی شیطان چې ولګي یار ونسي چې دا ګناه وکا دا رشوت وکا یا دا رشوت اخرى یا دا د کې د کندوري شي سوي وکا یا داس وکا یا داس وکا ناجیز چار وکا دا شیطان یار نسی نه شیطان یو خبر حضرت ور وچوي او فرشتہ ور چوي
او میز د فرشته خبره نه مني ا شیطان خبره مني نو د ای په وجه سره میز د جهنم ولا ګرځي نو الله د میز ګناه معاف کړو یا الله میز ټول امت مسلمان کو معاف کړي حاضر مجمع یا الله اچا څه قسم حاجت نه وي یا الله خدا په شر دروسی پیرا کې مشکلات نه وي یا الله په خوشی باندې یا الله بدل کې یا الله میز د شیطان دوستۍ نه خدا پاک وسوتي یا الله خدا پاک یا الله د شیطان د مکر د فریب نه خدا میز وسوتي یا الله میشتو ته جنت الفردوس نصیب کې یا الله د میش په حال باندې یا الله رحم وکي او یا الله میشت په پیرا پیرا دین باندې عمل توفیق د میشت نصیب کې یا الله میش په د علاقہ شه په د ملک په د وطن شه یا الله امن رولې امن یا الله قائم دی می الله وګرځوي یا الله میش ظالمونه ظلم نه وسوتي یا الله میش په خپل ظالمون ما کې یا الله میش دا تلاوتینا ذکینا په خپل دلبر شي الله قبول مزید الحمدلله رب العالمین वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।